مولانا شیر غنی وی مولانا شیر غنی سے په خیرال د عمرنا د خدای خنا کابینا د پاک نبی روزینا د خدای خنا کابینا د پاک نبی روزینا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو دی وخت زه حرم شریف کیم تاسو به نظم اوریدلی. دا نظم به تاسو سره مکمل زه شیر کوم، خو د هغې نه علاوه چې کوم زموږ ملګري میندې خویندې چې هر څوک عمرې له راځي نو هغې نه مخکې تاسو ته یو ضروري هدایت وامه چې په کوم حدیث کې راغلی دی او ډیر زبردست چې کوم دی تاسو د هغې نه فایده اوچتولی شئ. کله چې تاسو بیت الله شریف ته راشئ وګوره دا بلډینګ درته زه ښیمه، دا بلډینګ ته د خومه، د دې نه علاوه دا نور بلډینګونه ته ښیم، ګړی بلډینګ دی هغه دی، صحیح شو. دا ټول تاسو وګورئ ګیر چاپېره دې ته مخامخ باب فهد دی، باب ملک فهد دا ګیټ دی که نه. په دې به چې کوم دی تاسو دننه کېږئ خړومبی دا غور سره بلډینګونه وګورئ او دا هر څه وګورئ ځکه چې ستاسو ذهن کې مخکې نه نقشه پرته وي، صحیح شو. چې کوم یو سړی په ړومبي ځل بیت الله شریف ته راشي دا باب ملک فهد گیټ دی، وګوره دوه غټې منارې دي، صحیح شو. دې ګیټ ته تاسو څنګه وردن نه شئ، وردن نه کېدو سره ډایرکټ بیت الله ښکاري، خو تاسو به بره نه ګورئ، صحیح شو. دا هر څه ته ځکه ښیم اخر کې به ته د دې فایده م وایم چې تاسو ته ولې دا دومره اوږده زه کیسه کوم. دې کې ستاسو ډېره زیاته چې کوم دی نو بې انتهایي غټه فایده ده، صحیح شو. دا یو دا بلډینګ دی، دا اوس نوی جوړ شوی دی، دا ټول وګورئ ښه. دا چې کوم دی نو ګیټ ته زما عزتمندو دې ګیټ ته چې تاسو څنګه وردن نه شئ که نه مخامخ وګورئ، ګوره 79 نمبر هم لیکلی دی، خوا په انګلیش کې لیکلی دی او د بل طرف ته چې کوم دی نو دا یې په اردو کې لیکلی دی، صحیح شو. د ګیټ نمبر هم یاد ساتئ. اوس چې کوم دی د دې نه علاوه تاسو زه ګیټ ته دننه کوم او دلته تاسو ته بیت الله شریف خیم او رازوم کوم، صحیح شو. خو تاسو بهر هر طرف ته کولی شئ چې کوم ځای ته ګورئ خوښه هم خپله ده، صحیح شو. خو چې کله تاسو رادن نشئ او دې ګیټ کې مطلب ګیټ ته رادن نه کېږي نو تاسو به کته ګورئ او د خلکو خپو ته به ګورئ. ګوره دلته نه مخامخ بالکل ودرېږه، خیر زه به لږ زوم هم کوم نو تاسو ته به ښکاره شي، صحیح شو. دا دی زه تاسو ته اوس زوم کوم که نه هغه د مخامخ تور غونډه کې دغه ته ښکارېږي دا دی بیت الله شریف، صحیح شو. دا دی وګوره ښه صفا اوس دلته نه ښکاري بیت الله شریف. دا ډېر زیات لرې دی، دومره نږدې نه دی، خو مطلب دا دی چې تاسو به بره نه ګورئ، بس کته کته به ګورئ، د خلکو خپو ته به ګورئ. موږ الحمدلله زه زما والده چې موږ رالو نو ما والدې ته وګوره ما کته ګوره، ما کته ګوره، بره به نه ګورئ، صحیح شو. چې کله تاسو ځئ زه تاسو ته ترتیب هم ښیم، طریقه ته هم ښیم چې تاسو به هلته څنګه ځان رسوئ، تاسو ته به څنګه پته لګي چې یاره مونږ بیت الله شریف ته اوس قریب رالو مونږ چې کوم دی نو موږ له څه کول پکار دي. اصل کې خبر دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کم یو سړی په ړومبي ځل بیت الله ته وګوري او کومه دعا وغواړي، کومه هم دعا وغواړي نو الله جل شانو هغه دعا فوراً قبلوي. نو زما عزتمندو حدیث کې راځي چې تاسو ړومبی د ایمان سوال وکئ او بیا هم چې کوم دی نور دغه کې راځي چې تاسو د مستجاب الدعوات دعا وکئ، صحیح شو. دلته هم ګوره دا بیت الله شریف ښکاري خو تاسو به کته ګورئ، ګوره دا کالین دی، صحیح شو. او د خلکو خپو سره به داسې ځئ په کلاره کلاره، بیا دا شان دا سپین نشان راشي، صحیح شو، بالکل لکه چونه چې څنګه وي. د دې نه علاوه بیا به بل پرش راشي او هغې بل پرش سره چې کوم څه لکه سنګیر مامر به راشي، صحیح شو. ګوره دا چې څنګه ختم شي که نه تاسو کته ګورئ نو دې سره دا سنګیر مامر شروع شو. د دې نه مخکې چې تاسو ځئ نو پوړۍ به راشي. زه هم د دې سړي خپو ته داسې ګورم، خو دا ړومبي ځل باندې زه ویډیو نه جوړوم، دا چې کوم دی زموږ ورځې شوي دي. خو تاسو چې کوم دی نو لکه معلومات دپاره ګوره ښه دلته به اوس چې کوم دی نو دا سپین پر شروع شي، دا پوړۍ دي چې دې پوړو سره تاسو کته راځئ نو ځان ته به لاندې چته سیټ ته وګورئ ځای، صحیح شو. زما د خپو ته وګورئ داسې کته به یو سیټ ته ودرېږئ او چې کوم دی دا سیټ ته به ودرېږئ، څوک دیکه نه درکوي او چې کوم دی نو مطلب دا دی چې تاسو ډسټرب کېږئ نه. یو سیټ ته به ودرېږئ چې څنګه زه ودرېږل ته یو سیټ ګورم دا بورجۍ شوه، دې بورجۍ ته مخې ته ځای ګورو داسې ګورم چې مطلب څوک دیکه نه راکوي، څوک مې دلته لړکوي نه، صحیح شو. ډایرکټ به داسې بیت الله ته وګورئ چې څنګه بیت الله شریف ته وګورئ نو بس بیا دعاګانې کو، بیت الله ته به ګورئ، بیت الله نه به سترګې نه اړئ، دواړه لاسونه به اوچت کړي، دعاګانې کو چې کومه دعا کې نو الله به قبلوي. خړومبی به ته وایي دا چې یا الله ما مستجاب الدعوات کې، بس د هغې نه پس که ګنټه اړه مې که 2 ګنټې کار سو را اړه مې د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان.